ګرانو کتونکو دا وخت موږ سره د وزیرستان د سیمې خاتون صحافي رضیه مسعود ولاړه ده. د هغوی صحافت هم کوي، ریپورټینګ هم کوي او د وزیرستان د سیمې لومبنۍ هغه میرمنه ده چې هغه د صحافت میدان ته راغلې ده. د دې جرګه کې کوم چې دغه د پښتنو عدالت لګېدلی دی هلته کې راغلې ده. د هغوی سره څه خبرې کومه. میډم دا راته ووایي چې دلته کې څه سم محسوسه کړل. دغه عدالت ته دغه جرګه ته چې موږ راغلي یو خو د دغه جرګې چې کوم منیجمنټ دی ډېر خو ځکه چې موږ که وګوري مختلفې جرګې کېږي، احتجاجونه کېږي، درنې کېږي، نو په هغې کې که فیمیل پارټیسپیشن کوي نو هغه ته ډېره زیاته مسله وي. خو دلته اولینې ځل ما دغه یو چینج وکتلو چې دلته که فیمیل راهم شي نو انتظامیه د دوی دومره ښه پراپر طریقه سره منیجمنټ دی چې بالکل موږ ته څه مشکلات نه وي چې موږ دومره زیاته چې کومه نارینه دي هغې په منځ کې یو یا موږ ګرځو یا موږ ریپورټینګ کوو، لکه ډېر بهترین انتظامات لري. او بل دا راته ووایي چې دا خلکه رایوځای شوي دي، پښتانه دي، تاسو هم صحافت کوئ، موږ هم لګیا یو، ستاسو څه نقطه نظر دی؟ دې خلکو باندې شیلینګ وشو، په هغې کې شهادتونه هم شوي دي، اوس ورسره د جرګې څه خبرې کېږي، نو تاسو دا خپل ستاسو څه صحافتي نظر دی چې دا جرګه نن کوم ضرورت محسوس شو نو دا 2 میاشتې 4 میاشتې مخکې نه محسوسېدل پکار؟ زه خو دا وایم چې که موږ وګوري لکه اوس دلته پښتون جرګه ده، د مختلفه پښتون چې څومره هم قومونه دي دا ټول راغونډ شوي دي، دلته په خپلې مسلې باندې به خبرې کوي، باقاعده سکرین به چلېږي، په هغې باندې به د دوی چې کوم مشکلات یا به هایلایټ کېږي، بیا به سبا چې کومه ورځ ده هغې کې به دوی یوه فیصله کوي چې موږ ته څه کول پکار دي. خو زه دا وایم چې د دغې جرګې ضرورت خو ډېره اولنی پکار و چې دا شانتې جرګې کېدلی شوې زموږ پښتون قوم چې کوم دي دا داسې رامتفق شوی وای. بیا که زه اوس دا ریسنټلي خبره وکړه، تاسو چې کومه خبره وکړه چې شیلینګ هم وشو او دغې باندې پابندیانې هم ولګېدلې او دلته شهیدان هم وشول، نو دغه زه ګڼه چې زمونږ چې کوم وفاقي حکومت دی یا زمونږ کوم صوبایي حکومت دی د هغې کمزوري هم ده، ځکه چې هغې ته پکار دغه وه چې دا شانتې پښتون غونډه یا پښتون داسې جرګه، ځکه چې دا خو زمونږ روایات دي، جرګې کېږي، په جرګو کې باقاعده دوی د خپلې مسلې باندې خبرې کوي، نو دوی ته پکار وه چې د دغې اهمیت اول دوی دغه اهمیت خیال ساتلی وای، دغه جرګې ته بجای دا چې دوی د هرډرز ورته کریټ کول، شیلینګ یې پکولو، فایرینګ یې پکولو، داسې دلته شهیدان وشول، نو که اول دغې په اهمیت باندې دوی پوه وای نه به دا شانتې نفرت جوړ شوی وای او نه به داسې شهیدان شوي وای. بله یو خبره دا ده چې په پی ټي ایم باندې خصوصا د جرګې عدالت خبره نه کوم، په هغې باندې دا یو تنقید را روان دی چې دوی په جلسو کې په جرګو کې د افغانستان جنډې خوځې لګېدلې وي، نو دغه تاسو په کوم نظر باندې ګورئ؟ خاوره د پاکستان ده، پښتانه د دې سیمې دي، د ډیورنډ لاین ده دې طرف ته دي، په دغه کې د دې جنډو ستا څه سیګنیفای کوي؟ د دې مقصد څه کېدی شي؟ زه خو به دا وایم چې اوس دوی زه لکه یوه صحافي یم، د پښتون علاقې سره مې تعلق دی خو د پی ټي ایم زه برخه نه یم، دغې سره د کومې مسلې دي اوس دغه جرګه ته موږ راغلي یو، نو دغه د یوه پښتون خور لور په حیثیت سره موږ راغلي، خو تاسو د جنډې خبرې وکړلې، بالکل موږ د پاکستان برخه یو او په دغه کې افغانستان جنډې چېرته لګي یا دوی دغه تشهیر کوي نو دا به دوی ته خپله ښه پته وي چې دغه په کوم بنیاد باندې کوي. خو زه په خپل چې کوم زما سوچ دی دا نه دی پکار، ځکه چې موږ د پاکستان سیټیزن یو، پاکستان په خاوره کې یو او دغې پاکستان شناختي کارت دی زموږ سره، پهچان زموږ دغه پاکستان خاوره ده، نو زه دا وایم چې آیا لکه دا ټیک ده چې زموږ مسلې کې سټیټ او زموږ صوبایي وفاقي حکومت چې کوم دی موږ ته بنیادي حقوق هم نه دي راکړي، موږ ته د هغه وخت نه پکار ده د قاین او په آئین عروج سره نور د جنډې دي یا نور څه دي د خو پی ټي ایم داسې ده د حقونو مطالبه پکار د خو د پاکستان د کنسټیټیوشنز د نه ده. ډېره مننه، وخت هم راکړه، خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو دا وخت را سره د مومندو د کیمپ
ځکه دلته مختلف کیمپونه دي نو په هغې کې د مومندو د کیمپ سره تعلق لرونکي یو بل ملګری را سره ولاړ دی د سوشل میډیا اکټیویسټ هم دی د هغوی خپل دغه صحافتي هلې ځلې دي دا راته ووایي چې ستاسو نامه څه ده؟ زما خان افغان نوم دی د مومندو څخه تعلق ساتم. خان افغان دلته کې د کله نه راغلی د څو ورځو نه دلته کې نن راغلی پرون راغلی؟ دا خو زما 3 ورځې وشوې راغلی او انشاءالله د جرګې د پای ورځې پورې به اخري ورځې څه دې ولیدل دلته کې په راتګ کې څه رکاوټونه دې محسوسه کړل بیا چې دلته کې رالې کوم مشکلات تاسو محسوسه کړل لکه څه مشکلاتونه تیر شوی؟ اصل کې داسې دا زه خو خپله چې راتلم نو ما ته هېڅ مشکل نه و د مومندو نه تر دې ځایه ما ته هېڅ کوم مشکل نه دی پېښ شوی او دلته خو زه یو ښایسته احساس کوم یو ښایسته فیل کوم دلته د هرې علاقې د هرې سیمې د هرې ضلعې نه خلک راغلی دی د ژوب نه د کوټې نه نو دلته زه یو ښه احساس په دې هم کوم چې ټول پښتانه ورسره رايوځای شوي دي او د امن او د سولې دپاره رايوځای شوي دي او یو بل سره ډېر ښه احساس دی دلته یو خوشحالۍ احساس دی یو بل ته د خپلو علاقو صورتحال شریکوي یو بل ته د خپلو علاقو کیسې کوي او د یو امن په خاطر راغونډ شوي نو زما لپاره یو ښه احساس ډېره مننه خان افغان خوشحاله اوسئ. دا وخت را سره یو شاعر ولاړ دی صفت افغان د هغه نه څه شعرونه اورو. صفت افغان د نننۍ جرګه ده د دې په حوالې سره شعرونه کتونکو ته ډالۍ کا. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو کتونکو ته د زړه د سلامونه السلام علیکم. او د یو شعر دی وایي احمد شاه ابدالي جان راته یادېږي بل حاجي مرزلي خان راته یادېږي څومره لوړ لوړ تاریخونه یې ګوا دي قیمتي و بچه خان راته یادېږي په غازي امان الله شمې دعا دي بل جنګي شیر علي خان راته یادېږي د اډې مولا د سر سړي ټول رانه فانا کړل په پښتون کام ته لیاقت نه لګېږي عدالت د منظور جان چې ولګېږي پښتانه به لر او بر سره یو کېږي او عدالت کې به بیا داسې کیسې کېږي د تورخم ګېټ به اټکې ولګېږي او د ډیورن کرښه د نه منم پنجابه ځان ته ملک پښتونستان به تیارېږي او لکه څوک راته د ځان کنځلې وکړي په منظور مشر مې دومره زړه بادېږي او اخري کیسه دا وي ای ملګرو او اخري کیسه دا وي ای ملګرو ګیلمن وزیر مسترګو کې غړي. ډېره مننه صفت افغان خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو دا وخت د بونیر په کیمپ کې ولاړ یم د پښتون چې کوم دغه عدالت لګېدلی د پښتنو نو موږ سره دا وخت سید رؤف صاحب ولاړ دی د بونیر د سالارزو جرګې صدر ملک سید رؤف صاحب ولاړ دی. سید رؤف صاحب د نننۍ غونډې په حوالې سره د امن په حوالې سره څه پیغام لرئ؟ تاسو ډېره مننه کوو د خبر کې چې تاسو دلته راغلئ او زموږ دا کوریج کام ته ښیئ او موږ چې دی نو انشاءالله تعالی په دې امید باندې راغونډ شوي یو چې دې قام له امن غواړو او امن زموږ یو بنیادي حق دی چې دا ریاست موږ له امن راکړي. په دې حواله راغونډ شوي یو نه چاله نقصان ورکوو نن څه د نقصان دغه شته دی عزایم شته دی. موږ صرف د خپلو مشرانو سره او د KPK د ټولو خلکو سره یعنی هغه دُخ درد شریکو د یو بل سره چې دا زمونږ یعنی 50 تیر شوي 50 هغه په شریکه باندې یو بل ته بیان ځکه چې زمونږ په بونیر کې او په ملکن ډیویژن کې کوم ستونزې د هغې نه د وزیرستان خلک نه دی خبر او یا د لورلایي خلک نه دی خبر د کوزي پښتونخوا نو موږ وایو چې دا ټول موږ یعنی شریک یو ځای سره یو بل ته خپل دُخ درد چې دی یو بل سره شریک کړو او په هغې باندې خبره وکړو او داسې پیغام دی حکومت ته ورسو چې بھائی یعنی موږ په دې ملک کې ولې بې امنه یو زمونږ روزګار زمونږ وسایل زمونږ هر څه چې دی نو لوټ کېږي موږ ولې بې موره بې پلاره دي ګڼي موږ وایو چې په دې خپلو وسایلو باندې او په دې دغه باندې موږ د دوی سره خبره وکړو چې څه چل دی موږ خو د چا وسایل را نه وړل زمونږ وسایل ولې وړه کېږي زما لرګی وړل شي په بېدردۍ باندې کټ کېږي نه ملکن ډیویژن غرونه یې تباه کړه د سوات د بونیر د کوهستان د دیر دا ټول غرونه تباه شو او لرګی چې دی پنجاب ته لاړ دا کپله ځي زما چې دی نو کاڼی زما په خپل غر کې چې دی نو ماربل راوځي زما ماربل چې دی دې ځای نه ځي او په پنجاب کې چې دی نو مطلب دا دی د هغې دغه کېږي بهی زما سره هر څه شته اوبه زما بجلي زما مزدور زما او غر زما او د هغې باوجود زه چې دی در په در یم او زه
پسې لاهور ته زما یعنې دغه لا مزدورۍ له په دې ټولو خبرو دا ډېرې خبرې دي. بیا یو سړی راځه او زما د کوره سړی اوچتوا بهي دا مسینګ پرسن دی. دا ډېرې زیاتې د دوک درد خبرې دي. دا موږ د حکومت ته ښوول غواړو که چېرې نه خبر چې دی خبر شي چې بهي دا زموږ سره دا زیاتی ولې کېږي. په دې حواله سره راټول شوي او زموږ سره مشران دي، مفتیان دي، علما دي، قبایلي مشران دي. موږ په خپله د یو یعنې بنیر د جرګې چې دی مشري کوو. په دې حواله موږ راغونډ شوي یو چې بهي یعنې دا خپل پیغام چې دی د خلکو سره شریک کړو او د هغو هغه موږ واورو. موږ هم نه یو خبر چې په تیرا کې څه کېږي، په کورمه کې څه کېږي، په ورغزو کې څه کېږي، په وزیرستان او پر لورلای او په بلوچستان کې څه کېږي، په چمن کې د چمن دی پر لت ته وګوره. داسې زموږ په پښتنو ځای په ځای اوس په تیرا کې چې دی 2 میاشتې وشوې در نه روانه ده، کورونه یې وله دغه کړه، ځمکې وله قبضه کړې. نو دا یعنې زیاتی دی. په دې کوم ځای چې موږ ناستو دا ټوله ځمکه دوی قبضه کړې په زور باندې. هغوی ولې زما وسایل او زما فصل او زما فروټس او زما میوجات چې دی دا تاله ترغه شو، زما چنغوزی تاله ترغه شو، زما یعنې دوی څه ونه کړه. مطلب دا دی زما سره زما تماکو چې دی په ټول دغه کې مشهور دي په ورلډ کې. زما د تماکو قیمت نشته. چې کله د فصل خبر راشي دی وایي تماکو ارزان شو، چې کله د غنمو خبره راشي دی وایي غنم ارزان شو، چې کله غنم د زمیندار سره یې نو هغه ارزانېږي، او چې کله د دکاندار سره د ډیلر سره بیا په ما ګران نه خرڅېږي. دا خبره موږ کوو. زموږ سره ټول بنیر چې دی نو ښه نیغ په نیغه ولاړ دی. د الله فضل دی او ښه مطلب دا دی په اتفاق راغلي یو او دوی ته د خپل پیغام دوی سره شریکه او دا پیغام په شریکه مخې ته بیایو او د دې ټولو دا غږ یو کوو او د منظور په خوله یې حکومت ته پیش کوو چې باید زموږ سره دا ظلم مه کوئ. ملک صاحب ډېره مننه. یقینا چې د بنیر خلکه په دې جرګه کې د چا نه هم وروستو نه دي پاتې او په ګڼ تعداد کې په سوونو تعداد کې دلته کې راغلي دي د دومره لرې نه. الله دې وکړي چې د دوی دغه کوششونه، د دوی دغه هڅې، د دوی دغه هلې ځلې رنګ راوړي. ډېره مننه. کور ودان خوشحاله. ګرانو کتونکو دا وخت را سره د ډاکټر امیر عالم ولاړ دی، د MBBS ډاکټر دی. هغه هم دلته کې راغلی دی د غونډې ته او د چې کوم د پښتنو د جرګه ده د کوم عدالت لګېدلی دی دلته کې ولاړلی دی. هم د امن په حوالې سره څه پیغام ورکول غواړي. نو ګورو چې د دوی څه پیغام دی. ډاکټر صاحب څه پیغام کتونکو ته ورکوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم دی ډاکټر امیر عالم خان او زه د 3rd year MBBS سټوډنټ یم او د امن حوالې سره زه دا پیغام ورکول غواړم. که موږ وګورو نو تېر 100 کالو راځي چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې چې کوم بیانې شروع ده، کوم دهشتګردي شروع ده، دا سیزونه شروع دي، ټارګټ کیلینګ کېږي، د علاوه چې کوم دی بلا خلک چې کوم دی غایب شوي دي. نو دا څومره خلک چې راغلي دلته او دا پنډال چې کوم دی دا جرګه چې کوم کېږي دا پښتون تحفظ موومنټ د طرفه، نو دا په دې امید راغلي دي چې یاره دلته د زموږ د صوبه کې امن راشي او پښتنو ته چې کوم دی د هغوی حقوق میلو شي، د هغوی وسایل میلو شي او پښتانه چې کوم دی امن غواړي. پښتانه چې کوم دی تنګ شوي دي د جنګونو نه او د بې امنۍ نه، دهشتګردۍ نه او دې څیزونه تنګ شوي دي. نو موږ راغلي یو قامي عدالت ته پرون راغلي وو په 11 اکتوبر باندې. نن 2 ورځ ده د عدالت او سبا 3 ورځ ده. ختمي فیصله به سبا کېږي. نن مشران چې کوم دی هغوی خپل سره ټولنې کوي، جرګه کوي او هغوی به فیصله کوي چې یاره موږ له څه کول پکار دي او مخکې چې کوم دی څه کول دي. نو په دې به انشاءالله نن خبره کېږي. کومې سیمې سره ستاسو تعلق دی؟ زما تعلق چې کوم دی ډسټرکټ بونیر سره دی، خدوخیلو سره. او ډېره مننه ډاکټر صاحب، خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو دا وخت را سره د سوات د سیمې یو ملګری ولاړ دی. د هغوی نه اورو چې د هغوی د دې نننۍ غونډې په حوالې سره، د پښتنو په حوالې سره، د امن په حوالې سره یا پښتنو ته چې دغه کومې مسلې دي د بد امنۍ له وجې نه د هغې په حوالې سره څه پیغام لري. اول خو د کتونکو سره خپل ځان معرفي کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم افتخار علي دی، تحصیلي مټې منډرډاګ اوسېدونکی یم. موږ چې نن کوم په 11 اکتوبر پرون راغلي وو قامي جرګې له، موږ ډېر میسینګ پرسن ورکړلي، موږ شهیدان ورکړلي په تحصیلي مټه کې د مانډل په خاوره باندې. زموږ په دوادارنو کې چې کوم میسینګ پرسن دي هغوی ته اوسه پورې څه پته نه ده لګېدلې، هېڅ پته نه. جانزیب خان د کوم ځای سره ستا تعلق دی، د کومې سیمې سره؟ بیسیکلی زه ډسټرکټ مومن سره تعلق ساتم.
او دا تصویر کې چې کوم ښکاری محمد شاه ولد رنگین شاه نو دا محمد شاه سره ستا څه د وینې رشته ده؟ محمد شاه زما مشر ورور او د مدرسې طالب علم د اوومې درجې طالب علم او د شیخ قدر رحمانیه مدرسه کې دلته سبق ویلي او د مدرسې نه چې کوم دی ښاغلي کور ته دوی تېره کړه بیا چې واپس کېده مدرسې ته سبق لپاره واپس راتله په لاره کې سلماني متنان کوم دی اوچت کو 3 دسمبر 2014 کې او د هغې ورځې نه راونیسه تر دې ورځې پورې مو د محمد شاه هېڅ قسمه داسې ثبوت ماته میلاو نه شو چې ژوندی دی مړ دی په څه حالت کې دی چېرته دی څنګه دی وږی دی مور دی نو داسې قسم کنډیشن انسان ته راځي که نه ژوند کې نو د لپاره چې کله موږ امیجینیشن کوو نو خامخا ژوند به سخت شي دا په کوم حالت کې کوي په حقیقت چې کله د انسان د مړ ژوندي پته نه لګي نو په ژوندو باندې سختې تېرېږي انسان مړ شي په هغه باندې خاورې واړولی شي سړی معلوم وي نو دغه ژوندو بیا څه نه څه تسکین کېږي په کور کې مور پلار دی شته ژوندي دي وفات شوي دي کور هم ژوندی ده تاسو د مړي ژوندي خبره وکړه نو مورجانې به یو متل کوو چې ژوندي اور شي او چې کوم مړه شي هغه سوچ شي نو دا یو د اور یو مسله پاتې شي یو کروټه پاتې شي زړه د زخم ورکوي چې آیا زما د وجود ټوټه په کوم حالت کې به وي چېرته به وي او یو درد انسان ته میلاوي که روان ژوند کې او دغه رنګ د ژوند نور چې کوم مسلې دي هغه دلته ترجیح شوي دي او لایف دی که نه چې نور چې کوم امیدونه دي د ورور دپاره چې دا به راځي کله به راځي نور روان ژوند دی مین مسله چې دا موږ انګیج کړی دی دا چې کوم کورودان د 10 کال نه د 10 کال وشو تر دې دوام پورې په دې انتظار کې دی چې دا به راځي او زه به چې کوم دی دوی د کور د آبادۍ په ذریعه ګرځم الله دې وکړي چې ستاسو دغه سختې دغه تکلیف اسان شي دعاګویو او ډېره مننه خوشحاله محمد کاشف د کوم ځای نه راغلی او دلته کې پرون راغلی نن راغلی دلته پنځمه شپه ده او څو دلته څه ولیدل دلته مو ډېر ولیدل ظالمانو راغلي چې زندګۍ هم پکې خراب دي شهیدان یې وکړل چارج یې راباندې وکړل سوکیسونه راباندې ورولي موږ ته بیا انشاءالله په میدان